د نبی علیہ السلام دغه دوه وصیو یو حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ یو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ. حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ کشرو، حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ مشرو. او حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ مشرو نو حسین رضی الله تعالی عنہ به ډیر زیات قدر کو، ډیر زیات احترام به کو. د مشرور په خپل کشر باندې ډیر لوی حق دی. د مشکات شریف د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی، حق کبیر الاخوة علی صغیره حق الوالد علی ولده. د خپل مشرور حق په خپل کشرور باندې داسې دی لکه د پلار حق چې په بچی باندې. څنګه بچی د خپل مور پلار خاطر کوي او خیال یې ساتي او خبرې اوري، نو دقه شان کشرور او د مشرورم خیال ساتي. په خیال ساتلو کې، په ادب او احترام کې مشرور د کشر د پاره په شانتي د پلار دی. دا د نبی علیہ السلام حدیث مبارک دی. او دا مونږ ته په ګراوند باندې حضرت حسن او حضرت حسین ښودلي. پکار دی چې د هغې په اسوه باندې مونږ عمل وکړو. یو صحابي ډېر مشکلات پرې رالل. اول لاړه حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ له، ځکه هغه مشر هغه وله 100 دیناره ورکړل. بیا لاړه حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ له. حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته تپوس وکړه، وایي زمانه مخکې چاله تللی وي او ستا مشرور حضرت حسن له تلي وما. ویل هغه دله څه درکړل؟ ویل 100 دیناره راله راکړل. هغه جیب تلاس کړی، یو کم 100 دیناره ورکړل، ځکه وایي هغه زما مشرور دی. دا زه نه غواړم چې په یو څیز کې زه هغه سره ځان برابر کم، دا زه غواړم چې هغه مشر دی، د مشرۍ په حیثیت باندې پاتې شي. زه کشر یم او زه د کشرۍ په حیثیت باندې پاتې شم، هغه ته ځان ونه رسو.